وینې ته اوبه نشو ویلی که وینې ته مو اوبه ووایي نو بس بیا خو او که بیا صحافي ووایي نو صحافي یو ډېر لوی هم کردار دی صحافي ستا په دې وطن کې ډېر لوی کردار لري او ډېر په ګرانه باندې کار کوي زمونږ دا میډیا ملګري دي زه به یو خبره دې ټول قوم ته دا واضحه کړم ستاسو ډېر چاپېره چې دا صحافیان ګرځي مخکې خو به ډېرې کمې کمیونټي سره تړلی و د دې شیشې راتلو نه پس دا صحافي دا میډیا ورکر اکه فوټوګرافر دی اکه ویډیوګرافر دی اکه بلاګر دی اکه سوشل میډیا ایکټیویسټ دی اکه په چینل کې کار کولو والا صحافي دی نو دا صحافي بنیادی طور باندې د کار دې شیشې راتلو نه پس ډېر زیات ګران شو او د صحافي دلته کې ژوند هغه مکمل طور په خطره کې وي دا هغه صحافي دی چې د اختر خوشحالی هغه د دې قوم په نوم کړي وي خپل فیملی خپل بچو نه کټ خپل فیملی پریخي وي ستاسو دې بچو سره چې په پارکونو کې ولاړ او هغه خوشحالیانې دې قوم ته ښایي ستاسو څه غم افتونه خدای دې نه کړي د افتونه چې راځي څه واقعات داسې خطرناک واقعات کیږي نو خپل بچی خپل خاندان خپل خوشحالیانې خپل هر قسمه صورتحال خپل کور که بارانی که جړی وي که ګرمي وي که موسم هر څنګه هغه د پریښی وي او هغه د خپل قوم سره ولاړي په هغه ګرم میدان کې بغیر څه لالچه ډېر د خپل هغه ژوند ګاډی به هم چلی خو بغیر دلچسپی او بغیر قربانی او بغیر یو سوچ هغه کار نه کیږي ځکه چې کم شیز کې دلچسپي نه وي او کم شیز لپاره د قربانی ورکولو هغه جذبه نه وي بغیر جذبې یو کار نه کیږي نو دا جرنلیست دا صحافي زه اکثر ویمه چې دا په خپل ذات کې یو انجیو ده دا په خپل ذات کې داسې یو انجیو ده دی چې سار روزي نو تر ماښامه پورې د ده تاړو پته نه لګي خو لا تعداد خلقو د درد مداوده کړي د ده ته پته نه لګي د ډېرو زیاتو خلقو په خپل اواز سره لیکلو سره خپل فوټو سره دا د علاقې ښېګړی کړي وي ده ته پته نه لګي او د چته د یو تورسرې مسله حل کړي وي چته د نوجوان د داخلي مسله حل کړي وي چته په تاڼه کې پروت د بې ګناه سړي د هغه مسلې حل باعث جوړ شوی وي نو زه دې قوم ته ویم دې نوښار ته ویم دا چې ګیر چاپېره څومره تاسو ته دا کیمرې والا ښکاري او خاص کر دا نوښار دا صحافیان دا میډیا دا جرنلیست نو دې کې ډېر قربانی والا خلق دي دا تاسو له قربانی د قوم دپاره ورکوي او یو مثال جوړی او ډېر په ګرانه باندې دا تاسو ته د حالاتو نه باخبره ساتي نو دا د نوښار دپاره دا خلق یو رحمت دی او د نوښار رهنمایي کوي د نوښار دې رهنمایي کوي او ډېر سخت کشالي ډېر سخت دباونه ډېر سخت حالات ورته مخې ته راځي مختلف قسم حالاتو نه تېرېږي د خپلو کورونو او د بچو او د خاندانونو قرباني دې خلکو ورکړي او د قوم سره ولاړي نو د دې میډیا کې کارکوونکو خلقو د دې قدر وکړي او دا قدر د هغوی په موجودګۍ کې وکړي دا قدر د هغوی چې موجودي نو هغه ټایم کې وکړي ځکه چې کله کټو چت شي او څلور کسان یې خپې ونیسي نو بیا خو یې دشمن هم وایي ډېر ښه سړی نو په موجودګۍ کې چا صفت کول او خاص کر چې کوم خلق موجود وي او په یو ځای کې وي نو دا صفت کول ګرانه مې دی چا خو کول پکار دي زمونږ روایت دی چې مونږ نه کله دا درانه خواږه خلق هغه لاړ شي نو هغه بیا مونږ وایو ډېر ښه سړی و زمونږ دې سیاستدانانو کې چې ډېر ښه درانه خلق شته او ډېرې غټې قربانیانې دي پکې یو خبرې پسې بله راځي
او نو